د قرباني عمل چې کوم دی د الله په نسبت باندې بهترین عمل دی یو بهترین عمل د سنت طریقه ده نو پدې کې د دې لهویاتنا لغویاتنا هر قسمه مفسدات خپل ځان ساتل پکار لله بالله لوجه الله صرف د الله د رضا لپاره قرباني کول پکار نو زما عزت مندو بیا پدې کې یو مسله بل راځي او یو مسله چې کوم دی هغه دادا چې یو سړی صاحب نصاب دی صاحب نصاب مطلب دا دی چې الله ولا مال ورکړي عالم له ورکړي جیداد له ورکړي او د شریعت دغه حدود چې کوم دی د الله اوامر ته پورا چې کوم دی په د باندې د الله حکم صادريږي او دې بیام قرباني نه کوي دې بیام قرباني نه کوي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې داسې سړی دی د اختر پورس باندې زموږ عیدګاه تم ناراضي یو دویما دغه خدا چې د يهودي مري او کده نصراني مري مسلمانې نه بوزي ډېر خلک داسې شتا چې باوی باندې دا قرباني واجب ده لیکن کوي نه او یو مسله پکې بلم یاد وساتئ کوم خلکو باندې چې قرباني واجب ده هغه پټل کې کوي دا یاد وساتئ دا هغه دا قرباني پټل کې نه کیږي وره دا یاد وساتئ چې دې صاحب نصاب دی صاحب استطاعت دی او د باندې د الله تر طرفه چې کوم دی دا حکم فرض او واجب دی او دې د ځان لپاره اسانتیا پیدا کړي چې راځي بس په 100 روپو باندې ځان خلاص کما په 100 روپو باندې پټل کې او په صدارو کې چې کوم دی ځان خلاص کما نو دا ځان خلاصول نه دی وره دا ځان بنديوان کول دي د الله په دغه کې مخ کې ته د الله په مخ کې بنديوان شوي او د قیامت پر ورځ باندې الله دې خبرستانه تاسو کوي